الرحمن الرحیم نن टी सी कोर्ट के और पाई कोर्ट के मो एट टाइम दुआ तारीखी ने भी तो आई दिया था टी सी कोर्ट मिर से तारीख बदल कर तो मिर सिक्किमा कानूनी तरीका दो मिर आगा लियार इख्तियार करिए तो कानूनी जंगों की आइन व कानून लोन दे अखबल हक गोड़ी और जिस कानून है इंशाल्लाह मिर दे कानून ना तशरीह की नहीं ودا سے چار ستانه چې میر په ضمیر بوج وي قانون سر تاریخ کې مشبل تاریخ شرون یا کم سر جی وای بیانیه جوړه شوې ده د پی ټی ایم طرف نه یو سی وقتاً دا پریس کانفرنس کوي چې پی ټی آی د ریاست سره غداري وکړه دی په دغه باندې خلک کې باندې پریشر لیا چولې کوشش دی حواله سره امیر ډیر کلیر موقف ته د مقاید عمران خان دغه مزاحمت کړی دی چې د توڑ پوړ د پاکستان ریاست چې کوم شهدا دي 10,000 پکې وزیر شهدا دي په دغه ریاست ته مو کوم وینه ته کړی دی جوړ کړه ده نو دا د چا ریاست دی دا د میر ریاست دی او چې کوم شهدا دي د میر هیرو دي خو پی ډی ایم د غلطه بیانیه نه کو د چې سیمرا توڑ پوڑ شو دی د پری پلان دی پی ډی ایم دی په دا کې جوډیشل انکوایری دا ورشي په باندې کې خصوصي د جوډیشل انکوایری غوړو دا اول نه پری پلان وو چې پی ټی آی په کې شامل شي چې کوم پرمن احتجاج دی پروټیسټ دی دا د میر قانوني و آئینی حق دی دغه نه مسیک نه پاکستان آئین دا حق رو دی چې کوم زیرا سره تعلق ته توڑ پوڑ دی هغه خلک پری پلان دی چې کوم د میر خلاف دي د پی ټی آی یا بل مقام اندوینا او پاکه جمعیت سره فهرست دی جمعیت هغه خلک دی چې اول نه مخکې نه پری پلان وکړو او مکانه ځای کوي اوس چې د کوم نگران حکومت ته د جمعیت په کې پیږي غیر آئینی د پار فورم باندې دا خبره کوم او سرون انتظامیه ته دا چې دغه آرډر ونه مانسته دغه 90 دن ختم دي آئینی ټیم یې ختم دی دا غیر آئینی لګیا دي او تاسو د ایکټ پابند نه یسته دینه ګوریز وکي او کبه چا آرډر مونږ ان شاء الله میر حکومت بیا راوند دا سپورټ نه دی بیا میر دغه او سرونه سره خبره کی په ټیم باندې چې میر حکومت وي او بل دا نگران ته انتظامیه ته په ډیر شاینه کې دی کوته وای دې فیصله اختیار نشته د نگران د نگران اختیار صرف د الیکشن د خپل چار دی پرېشي دو د پردې چارې شری کړې دي پاک سمګلینګ کې هم ملوث دي په انټي چارې کې ملوث دي د صرف د پیسې جوړول کې ملوث دي او غیر قانوني چارې لګیا کړې دي دا فوراً باندې کو انتظامیه ته پولیس ته میر دی چې ته چا متغنه په 2017 ایکټ کې میر ازود کړای صوبایي حکومت نه ازودي تو ازود فیصله کې په سیاسي انتقام باندې توس نه چستای چې کوم غلطه چا کړی وي او دغه ملک ته نقصان وروي ان شاء الله پابند میشتند نه وکړي خو کله چا پری پلان وی اول هغه اف آی آر ته ورګټ شي د مو اف آی آر د بانی په 11 تاریخ مو ته اف آی آر ملاو دی خو ډیر کوشش باوجود د سیشن جج د انټرفیرنس باوجود 11 تاریخ رضامونه اف آی آر د 9 تاریخ اف آی آر غلای کړایم سیل کړاو او د بانی چې کیم ډان دی غیر ډانو هغه لیکلي نمینه ورکړی وي چې دا کسون وروجه او هغه سیاسي نمینه وي هغه دغه خبره نه ده پروګرامن پروټیسټ د مو حق ته او کوم توڑ پوڑ کړای به د ساتو حقدار یم سر جی په د موجوده ټیم شي په ملک ټیک نسی مو په لاور نه د مو ونسي دا نوې خبره نه ده جیل چې وی د سیاستدان وام کېروي شیخ رشید سے بیا چې مو سسرال دو نو زه نه دی نیولې نه ډارې زه د حق خبره او انټي سټیټ یا د سټیټ توڑ پوڑ دغه خلاف یم دا نه چې زه هغه غوړم زه یو پرامن شهري یو ذمہواره کرسي باندې پته او زه قانوني آئینی جنگ کې د چانه نه ډارېږم او د پښتې د طریقه د چې چا سره د ملګری وي اور د ملګری وچ په وچا څنګه نه پرېږي کوم پیغام ورکوي چې نه ډارېږي ډټ کړدا و ډارېږي په خپل موقف باندې قائم خان صاحب میر نن لیډر دی پرینو لیډر و سبو هدای ان شاء الله پاکه ایس ډور نشته میر غیر قانوني ایس چار نه دو کړی او دا سیاسی انتقام کسی کے میر خلاف کو دا بناوٹی ایف آئی آر نوی امو خلاف تقریباً 15 کسی نامو ایٹ ٹائم چلی رہی نو بتائی سا پریشانی نشتا ایف آئی آر دورانی کڑائی دے مو خپل انکواری کڑی دو غیر ذمہوار خبر نه کو دورانی صاحب ذمہوار کاستا ذمہوار کاسیو چې په اهم عہدے پوتی شي اخیری چې کلا هټلر و چې کله انکوایری کړه به چې اسرائیل پر جواب شي اخیری چې کیم کیس یې کړه اخیری دا فیصله وکړه چې د خبره فتنه کې اسرائیل دی
نو هغه عالمي جنگ کې اسرائیل خلاف ځکه و دلته چې میش کې اف آی آر وي څه شوي 9.5 سال مو تیر دي مو د چا خلاف اف آی آر نه دی کړی که چا سره ثبوت یې رودا وري چې یو اف آی آر سنگل یې کو او دلته امیر ډان صاحب چې دی ډان صاحب په هر اف آی آر پسې وي په هر عہده یې چې زه غټ سړی د ملک په لیول فیصلې کوم په ماسټر پسې دای پسې وي په بابو پسې دای پسې وي په بدلی پسې په وړې وړې چارې باندې دندې ګړې وي نو غټ سړی چې وي د غټې سینې مظاهره کو په غټه کرسي چې څیک پوتې شي یخ سینه هستره وي و عوام خیال زوتی و بدمره په وړې کیسې چوکۍ په کیسې ناړې کوي دلته چې په چا اف آی آر راشي یخ دینه دا پته دومشته چې د ډي آی جي بنو سره نه ملاوي دا د میرټ کاسو اکثر نه لګیدا بیا چې آی جی پی میرانشاه ته روغه بیا تاسول وګ مو جوړه ور سره وکا منیسټر صاحب چې د هوا خواتین سره چې کوم تعلق ته همیش په آئین کې د هر شهري حقوق دي کا میل دی کا فیمیل دی کا شیمیل دی نو چې مرز یو تای شي دغه میش پر زور مزامت کی او دغه شاینه ورکیږي نه سبو به داخل کیای دمر ظلم دا کوچ سبب برداشت کوي شي چې بدانه چې میش سره جوتای وشو او د خواتین د تشدد د هراسمنت دغه خلاف او مزمت یې ان شاء الله د عوام کې چې کی مشته چې کیم ضروری شاید عوامي منډیټ ته عوامي سرټیفیکیټ مشته ملاو ده چې سمره مش سره ظلم شي جوتای شي په عوام کې مش ګراف چګيري د تاریخ انصاف نو کا عدالتي فیصله وی یا پیشې وی یا اف آی آر نه وی ان شاء الله میر عدالتي نه امید ده چې